امام غزالی رحمت الله علیه دا یو واقعه لیکلې ده. وایي یوه ورځ د حضرت سلیمان علیه السلام سره خپل ملګري ناست وو او په دې وخت کې یو اجنبي سړی داسې کس چې هغه د خلکو نه پیژانده دا راغی او په دې مجلس کې یو کس ته یې برګ زیر زیر کتل، سیخ سیخ ورته کتل. دې د وجې نه هغه کس ډېر سخت پریشانه شو او څه وخت نه بعد حضرت سلیمان علیه السلام ته وفرمایل چې زه خو دا اوس چې کوم کس راغلی و اجنبي سړی دغه ما ته ډېر برګ کتل او زه د ده نه وډار شوم، لہذا زه دلته اوس ډېر زیات وخت نشم تېرولی. ته بادشاه یې، الله تعالی د هوا د تا تابع جوړه کړې ده، ته د هوا ته حکم وکړه چې ما د ملک شام نه د هندوستان اخري کنارې ته ورسوي. او داسې حضرت سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړو او هغه کس په دغه وخت باندې د هندوستان اخري کنارې ته ورسوه. په سبا باندې بیا هغه کس، هغه اجنبي سړی د سلیمان علیه السلام خواته راغی او حضرت سلیمان علیه السلام تپوس ترې نه وکړو چې پرون ته دلته راغلی وې، د مونږ ملګري ته دا ډېر برګ او سخت دی ورته کتل، هغه د تا نه وډار شو، د دې کتلو وجه او حکمت څه ده؟ نو کس ورته وویل چې زه ملک الموت د مرګ فرشته یم، ما ته الله تعالی حکم کړی و چې په نن شپه کې به د دغه کس روح به ته قبض کوي او روح بیا هم د هندوستان په آخري کناره باندې. زه چې کله دلته راغلم ما دا کس ولیدی نو زه ډېر سخت حیران شوم، په سوچ کې شوم چې ما ته الله تعالی د دغه انسان د روح د اخیستلو حکم د هندوستان په آخري کناره باندې کړی ده او دی دلته په ملک شام کې ناسته. نو د حیرانتیا د وجې نه ما دغه انسان ته غور او زیر مې ورته کتل. نو زه چې په هغه شپه باندې لاړم په هندوستان کې هغه کس موجود و، نو ما د هغه کس چې کوم روح ده هغه مې ځینې واخیستی یم. نو انسان که په دنیا کې څومره هم وخت تیر کړي د انسان مسافر ده، کله به هم د انسان یو وخت به داسې هم راځي چې د انسان به په دې دنیا کې نه وي. مونږ تاسو که نن سبا چیرته ځو په سفر باندې د خپل سفر وسایل خپل اسباب ځان سره وړو، مونږ دې ته سوچ نه کوو چې مونږ په اوږده سفر باندې روان یو او مونږ د دې سفر دپاره کومه تیاری کړې ده. دا داسې سفر ده، دا مرګ چې کومه ده دا کافر هم مني، مشرک هم مني، هر قسم طبقه مني. داسې یوه طبقه نه ده موجوده چې هغه د دې مرګ منکره ده. نو په مرګ نه مخکې د الله جل جلاله مونږ تاسو ته د دې مرګ تیاری کولو توفیق را نصیب کړي او الله پاک دې مونږ ته د آخرت ټول منزلونه آسان کړي او الله پاک دې مونږ د ټول اسفار دا په خیر باندې وګرځوي. او کوم کسان چې دې سفر ته تللي دي، د دې دنیا نه تللي دي، الله پاک دې د دوی هغه قبرونه د جنت باغچونه باغچه ورته جوړه کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.